صلاة الله سلام الله على طه رسول الله يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد اللهم إنا نسألك قدرة على الدرس والتعلم والتعليم فرمایا سیب علیہ رحمت کم دے دے وما هو الأصلح للعبد صحیح دیکھا فليس ذلك بواجب على الله عز وجل د معتزلو ماماګانو ری دادم چې په الله باندې واجب ده والعیاذ بالله چې د بنده په څه کې ښه اصلاح د عقب ورلره کوي من وایو نه په الله پاک باندې دا واجب نه ده لازم نه ده چې اصلح للعبد دا بخامخا الله پاک کوي نه ولی بیا با هغه انسان چې هغه کافر دی او فقیر دی په دنیا کې معذب دی په روزۍ پسې سرواله برواله ګرځي او کافر دی خیرت هم د ډمبرو لرګی دی نو د ده دپاره خو څه اصلحیت الران دی دنیا هم ګډوډه اخرت هم ګډوډ دویمه وجه دا ده چې بیا په یو انسان باندې الله تعالی ډېر د هدایت په یو ذات راغوړولي دي او نعمتونه او قسمه قسم هر څه وله ورکړي دي او بل بنده هغه رنګې نه دی نو بیا خو په دې یو بنده باندې کوم شکر ایستل واجب ځکه نه دي چې دا خو اسیم د الله فریضه او خپله فریضې ادا کړ شکریه خو به زه ستا هله ادا کوم چې یو کار په تا باندې فرض نه دی او تا هغه کار ماله وکړي اوس چې ته راوستی ما په دیړۍ باندې او ستا 1000 روپۍ ورځ ده او لګی ګړز ګړز یې راغستی دی مازدیګر مې دله زرګیز در کوم بس دا زرګیز بس دی که شکریې به هم دله ادا کوم ولې تا خو هغه خپل واجب عمل وکړو سکول کې دا ماسټران دیو چې دی زیري ولګوي او بیا د اخره پورې پاتې شي او بیا لاړ شي نو په حکومت باندې د دیو څه احسان دی دا خو خپلې تنخوا دپاره لګي احسان بیا له ومنو چې هسې راغلي نو چې الله په خپله حق الله کم دی هغه ادا کو ادا د واجب یې وکړله نو بیا د احسان د کم دی نه په موږ باندې راغلی حالان کې نه د خدای په موږ احسان شته نو معلومیږي دا چې په خدای واجب نه وه په خدای واجب نه هلکه د الله پاک امتنان او احسان په محمد رسول الله صلی الله باندې سوا دی که په کوتک ابو جهل باندې که چرته اصلح للعبد په خدای واجبو نو پیغمبر علیه السلام دپاره اصلح دغه و دغه ورکړي دي او د ابوجهل دپاره بیا اصلح دغه و دغه ورکړي نو بس دواړو له خپل خپل اصلح ورکړی دی نو لهذا بیا خو دغه نه شو لکه مثال به زه تاسو ته دا درکړم چې هلکه صاحب علیه رحمته اتي لري چې کوم خلطم دغه کړی ورکړی دا د اتي سره احسان دی خو میږي لره دونه خلطم نه ورکولو کې میږي سره احسان نو میږي او په اتي باندې د خدای یو شانته احسان که اتي لی د میږي په شانته نری چټ ورکړی وی نو پلا بیا به څه و او که میږي لی د اتي غونته کې خړتم ورکړی وی نو بس بیا به پروت وی نو بیا خو چې خدای پاک کوم پیغمبر پیدا کړی هغه به د هغه دپاره دغه اصله و او چې څوک د ابوجهل نو به ابوجهل دپاره ابوجهل والی بیا څه اصله و نو بیا خو په د پیغمبر علیه السلام باندې دا احسان د خدای سیوا نه شو په نسبت د چا باندې د ابوجهل باندې حالان کې دا خدای
چې دا دونه دواګانې منګه کوو چې دا وکړه خدایا او دا نرخ چې کوم دی ډېر ګران دی او دا ارزان کا راوستلو د حکومت د چا په دغې باندې ارزانېږي نه فکر دې را دی دا ارزان که نو بیا د دې سوال څه معنا خو دا ګرانوالي کې به زموږ صلاحیت پروت نو بیا څه دا که یو انسان بیمار وي نو بیا د صحت دوا څه لکه خو دې بیمارۍ کې به د صلاحیت پروت دی که یو سړی بل څه دی 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 خو اصلح د ده دپاره همدغه ده نو بیا د هغې د کشف د لرې کولو دپاره دې دعاګانې څه لیکي د دې ټولو دلایلو نه دا معلومه شوله چې په الله باندې اصلح للعبد دا واجب نه دي بس بنده ده چې څنګه څه میلاو شو نو هغه رنګې میلاو شو دا د خپل قسمت او تقسیم دی او دته چې دا څه میلاویږي دا د عمل نتیجه ده او عمل په خپل اختیار باندې دی کوي عمل په څه کوي مناسب خدای ولې د اختیار ورکړی الله جل جلاله څه ورکړي نو وما هو الاصلح چې کوم اصلحي للعبد لفعل ذا عبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى وإلا كداسني دا عدم وجوب ني بلکې وجوبي لما خلق الكافران به پیدا کړي کافر فقیر لرا چې معذب دی دا په دنیا کې د وجه د فقرنا والآخرت فآخرت کې د وجه د کفرنا حالان کې دنیا کې ډېر داسې شته دی چې کافر هم دی او فقیر هم دی کافر هم دی ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس في الرجل داسې شته دی چې افلاس هم وي او کفر هم وي خدای هم دې وساتي ولما کان او نه به وی له د الله تعالی دپاره امتنان احسان په عبادو باندې ځکه چې خدای پاک خو به ادا د واجب یې کړی او نه به استحقاق د شکر په هدایت کې که چاته هدایت میلاو دی او په حفاظې راتویولو د انواع د خیرات قسمه قسم خو خیر ښېګړو کې دې کې به بیا خدای مستحق د شکر نه وی ولی به نه وی او د خدای به احسان نه وی مستحق د شکر به نه وی ولې لکونها ادا للواجب د وجې د کېدو د دې کارونه چې دا به ادا دپاره د واجب وي چې څوک خپل واجب عمل ادا کوي نو د هغه څه شکریا به ته ادا کړي شکریا خو به ته اله ادا کړې چې هغه کار په هغه باندې واجب نه دی فکر دې راغلی هغه کوله دا تسبیح نو هغه بل وایي مهرباني مهرباني د مهرباني معنی دا چې په تا خدا واجب نو چې تا ما له تسبیح راکړې یا په تا دا واجب نو چې تا ما ته چې څه کړی ست کړی زه دونه شخصیت نه یم چې لکه ته دې ما ته چې ست وکړې مهرباني لکه دا ستا مهرباني ده په تا داسې واجب نو چې ګینې زه په تا اوچت وم او تا به ما له دا کار کولی نو ته اوچت یې چې بیا هم دا کار ما سره کې مهرباني مهرباني خو ډېره ښایسته خبره راووتله خلک وایي که مهرباني مهرباني د مهربانۍ دا معنا خو څوک پرې پوهېږي نه چې د مهربانۍ څه معنا هسې وایي مهرباني موږ اکثر ته وایي څوک وایي مهرباني موږ وایي څومره هسې بریک ونیسي خو بیا نور څه ونه وایي څومره مهرباني نو څومره طریقه دې راغله عاملان په مهربانۍ باندې ډېر دغه کېږي ځینې د عاملان وایي که نه په دې کې هلکه وایي موږ وله په زعفرانو په دغه باندې سختونه او تایید وکوو چې وله ورکوي مهرباني وله ورکوي څه مهرباني نو ګوره بیا به د الله پاک جل جلاله مهرباني نه وي حالانکه قرآن کې راغلي دي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین دا تربیت د عالمین ولی کی دا په واجب د وی نه الرحمن الرحیم دا د وجه د رحم مهرباني نه کوي په خدای د هیڅ تربیت واجب نه دی الرحمن الرحیم نو دا موږ وی رحمان د رب العالمین د پاره دلیل دی الحمد لله دا مدعا د رب العالمین په دلیل دی
او په رب العالمین باندې الرحمن الرحیم دلیل دی ټول دلایل په ما قبل باندې مالک یوم الدین دا بل دلیل دی مالک یوم الدین دا په لله دلیل دی چې الحمد للخالق خدای خالق دی نو رب العالمین تربیت دی ته چې دی پیدا کړي او بیا دی ژوندی وساتي او مالک یوم الدین دا چې دوباره دی بیا رامعاد کړي بیا به هم دله ژوند درکوي یو پیره دله ژوند درکړی دی بیا به هم دله ژوند درکوي لکه نن هم دله اوټ درکړه بیا چې ودرېږي بیا هم دله درکړه نو دا خامخا احسان شو که نه شو چې نن هم له اوټ ورکړي او سبا او ته وایې چې بیا ودرېږي که خیري بیا هم دله درکړه فرمایا ملا صاحبا لکونها اداء للواجب دا خو ادا د واجب د چې ادا د واجب شي بیا خو دغه احسان منل پکې رانل او حالانکه من خو کچا د ویل چې د خدای احسان زه نه منم کافر دی د خدای احسان خو موږ منو د خدای د شکر لایق او مستحق ګڼو دا پته ولګېده چې بیا اصلح للعباد په خدای واجب نه دي ولما كان او نبو امتنان احسان د الله جل جلاله على النبي صلى الله عليه وسلم فخوغ نبی صلی الله علیه وسلم باندې فوق امتنان د پاس د امتنان د ابو جهل باندې لعنه الله تعالی د باندې ابو جهل پیژنې نه پیژنې تی پیژنې ابو جهل ها څوک دی څه نوم یې دی ها څه نوم یې دی قاري صاحب تاسو هلکه ټول پارچو کې پیل شوي یاستئ دا ولې په هغه کې خو لا بیا هم ښایست دی ما پارچې خو ښایي دا وي چې لکه دوو صفحو نه خو یو تعریف هم کم نه وي لیکلي اکثرو څلور لیکلي د نورو استادانو هم ما وکتل مال پیر کوي ما کم از کم پاس یې کوي د شلو نه څلوېښتو ته ورسوي یعنې کېدله څه خو سړی زړه خرابه شي ولما کان سوءاخا نو ګوره ابو جهل د عمر ابن هشام نامه وه پیغمبر خدا څه فرمایي اللهم اید الاسلام بعهد العمرین نو الله پاک ته کوم عمر محبوب عمر فاروق عمر ابن هشام دا وجه سره نو د دې وجه مې یو کتاب کتله وجه یې دا وه چې ابو جهل به کله رسول الله اسلام په خوا تېرېدلو غوږونو کې بیا کلکې ګوتې کېږي چې د دا خبرې جادوګر دی چې تاثر را باندې ونه کړي او عمر صاحب به خپه نیولی شو چې هله دا څه وایي هسې خو یې واورو چې څه وایي هغه خپه نیولي وله دونه کار ورکړو اصفع لا ذکوي که بکل پر یو باندې منهما له دې دواړو نه غایة مقدور هغه انتهایی مقدور د اصلح له د چې کوم مقدور د ده دپاره اصله نو هغې وله کړی پیغمبر اسلام دپاره دغه اصله او د ابوجهل دپاره دغه اصله نو بس چې څه نو دواړو څخه خپل دغه وکړو نو لکه مثال په طور باندې اتیلې خړتم ورکړو او میږیلې ورنکړو میږیلې نری څټ ورکړو او اتیلې هغه چې څټ ورنکړو د اتي په شانته څټ هغې میږیله دغه نه کړو دا ورنکړو نو دواړو دپاره اصلاح دی نو میږی دا اعتراض نشي کولی چې زه شکر ځکه کم بیانوم چې زما دا څټ ولې نری دی اتي په شانته دی او نه اتي دا ویلی شي چې یاره د هغه ګوره ښایسته چې کوم دی سپک څټ دی او دا زما څه په بلا باندې ما سر شوی هغه دا ویلی شي نه دواړو دپاره دغه اصلاح دی نو دواړه باندې احسان د خدای یو شانته دی نو بیا خو په رسول الله وسلم او په ابوجهل باندې د الله احسان العیاذ بالله یو شانته دی که اصلح للعباد په خدای واجب شي حالانکه داسې نه ده بل ولما کان نبوي د فاره د سوال کولو د عصمت د پاک دامنۍ او د بچاو او د توفیق او د لرې کولو د ذره د ضررونو او د پراخۍ فی الخصب په قادسالۍ کې والرخاء او د ارزانۍ معنا څه معنا بیا به موږ ولې د دې سوال کولی چې خدای پاکه د دې ګرانۍ نه موږ بچ وساته او کشف د ضر راته وکړه ولې ځکه به بیا موږ د دې سوال نه کولی لأن
ما ځکه هغه لم یفعل چې نه دي کړي په حق در یو واحد کې نو دا مفسد دی له دا هغه دپاره د ارزاني موږ له مفسد و ځکه خدای ګراني راوستې ده او دا صحت موږ له مفسد و ځکه بیماري راوستې ده او دا مالداري موږ له مفسده و ځکه غریبي راوستې ده بیا به دار چا دپاره اصلاح دغه وی نو فهو مسلم واجب په الله باندې ترک داغي ولما بقیا او نه او باقی پاشه په قدرت د الله تعالی کې په نسبت سره مصالح د عبادت شی او یو شی مگر اتک به کول په واجب باندې چې خدای سره څه اصلاح ونه به بنده لرا ورکولې ارڅ به ورکولې ارڅ هیڅ به ځان هیڅ به نه پر خدای ارڅ به ول ختمول واجب صاحب د سنه ده دا وجه څه ده نو تفتازاني صاحب وایي چې دا وجوب د اصلح للعباد چې معتزله په قول کړی دی خدای دې وغرق کې وایي د دې دا مفاسد چې کوم دی که نه دی مفاسد دا دومره ښکاره دي چې دی چا نه پټ نه دي دومره ډېر دي چې په شمېرلو به د دې مفاسدو ستړی شي او سر ته بیا ونرسي چې دې کې څومره په زرګاو په لیکونو مفاسد دي پکې نقصانات پکې دي وایي دا ولې وایي خدای دې دې وغر کې قرآن او سنت یې شاته وغورځوه د فلاسفو په کتابونو پسې ګلز حق یې پسې لاړ هلکه د هدایت دپاره قرآن شریف راغلی او د قرآن شریف دپاره شرح د رسول الله صلی الله حدیث دي او د قرآن او سنت د دواړو دپاره شرح د علماو مجتهدینو اقوال مفسرینو محدثینو اقوال شروحات د دې دپاره اصول الفقه دا په ځان پوه کولو دپاره چې قرآن په دونه قسمونو باندې دا دی او دا د دې دپاره علم الکلام دی چې لکه د عقایدو په کتابونو سړی پوهېږي چې لکه د دې معنا څه ده چې فعال لما یرید خدای فعل کسب کوي که خدای خالق دی خلق کوي فعل د چا کسب د چا دی او خلق د چا دی دا سړی وپېژني چې الله پاک کسب کوي لا الله خلق کوي دا خبرې وپېژندلی شي نو د دې علومو نه څونه اصل کې دقه دی قرآن او سنت او د قرآن او سنت دپاره د اصولي فقه او دارنګې د عقاید دا هغه د فهم واله خبرې دي چې په دې خو سړی ښه پوه شي او فقه خو د هغې بیا نه څونه داسې راوتلي شوي مسایل راوتلي شوي دقې کې ځان لره خپل صرف عمر عزیز صرف کول پکار دي نحوه صرف منطق دا به دومره ردې چې ته پې مزل کوې شي ټوله زندګي په نحوه صرف منطقو کې تېرول دا خو ډېر پاګلتوب دی دې خلکو دقه قیصه کړې وه چې زندګي بس ټوله په منطقو کې دغه کړه دا منطق یو بیل غم چې دا دیو ته دغه شوی دا راغلی بس بیا په هغې پسې قیاس د شاهد په غایب او قیاس د غایب په شاهد او دا کیسې قطاري شروع کړلې او فلان کې او دا او دا او دا او دا نو دې ځای له راورسېدل چې اصلح للعباد په خدای باندې واجب وګرځول والعیاذ بالله نو دې وایي چې د اکثر اصول د معتزله او دقسې په تیرو کې دي او د تیرې وجه دقه ده چې دیو د اغیارو خلکو په تعلیمونو پسې لاړ د اغیارو خلکو په تعلیماتو پسې لاړل نه د پیغمبري تعلیم د صحابه کرامو تعلیم دا دغه پکې اوس هم وردا ته حقیقت کوم چې دا د شیطان په موږ او تاسو دغه دی لکه نحو او صرف په دې روجه کې چې کوم د طالبان کم خارواني صرف دا ورادا نحو دا د خدای بنده دا یو روجه د قرآن شریف لیول استخیسته تفسیرونه کېږي ځان په قرآن باندې ځان پیکه داسې کسان ما لیدلي دي که په دې ذهن په دې هر څه کې ځان پیتي کړی دی او ما ته دا تپوس کړی په خپلو غوږونو مې کې اورېدلي دي چې ټول قرآن شریف یو کرتم په ترجمه باندې دا د استاد نه دی ویلی ټول په تپوس کې دا څه لپاره قرآن شریف داسې به یې په دې منطقو کې چې داسې خوراک به کوي ولیکن د قرآن شریف آیاتو ته وایي په هغې ته پته نه لګېږي څه مختلف ګوره د دې وجه سره د دې نه عبرت معلوم کړئ ښه
ولعمري زما د قسمی پچا باندې پرا بخون کې دو عمر زما باندې چې الله رب العزت چې بشک مفاسد د دې اصل او د دې قیدی چې عقص کوم په وجود اصله بلکې اکثر اصول د معتزله او د ازهر دي د دینه ای يخپا چې پټ پاش اکثر دي د دینه مفاسد څه شي دي ان مفاسد هذا الاصل نه بلکې اکثر د اصول د معتزله او د غي مفاسد ازهر دي من ای يخپا او اکثر دي من د دینه یخصا چې وشمر لشي ولی وذالک دا زکا دی قصور نظرهم د وجد کوتاوا د نظر د دیو نه په معارف الهیو کې قرآن او سنت له دیو نسی او رسوخ کوي مضبوط قیاس د غایب کوي په شاهد باندې د الله پاکي راغستې په دې مخلوقي قیاس کړي چې د موت ته په نه هلکه خدای خو په نظر نه راځي هغه ته څنګه داخلي په دې مخلوق باندې قیاس کوي اکثر ځایونه کې دا قیاس په تباین په طبیعتونو دي رسوخ مضبوطوالی دی د قیاس د غایب په شاهد په طبیعتونو د دی کې طبیعت کې دا کار اخکلی شوی دی وغایت تشبثهم پیدا او انتهایی منګولې لګول لیکل پیدا په دې کې ځان سم کلک کړی دی که ته ورته قرآن سنت وي نو دوی به تا ته دغه قواعد وایي غایت تشبیه دا چې ترک د اصلح یکون بخلا هلکه ترک خدای پاک چې بندگان له اصلح نه ورکوي نو دا خو بخل شو بخل خو صفات نه دی صفحا یا قمق دغه شو صفحه شوله یعنی خدای ته به معلوم نو ځکه نه ورکوي چې خدای پاک سره اصلح د یو بنده دپاره اصلح څه شی دی نو یا به خدای ته دغه اصلح معلومي یا به نه معلوم که ته معلوم نه وي دا جهل شو او کو ته معلوم یې ولا نیو دغه کوي دا ورکوي نو دا بیا بخل نه خو لازمي فکر دی راغلی فخر بابا دامت برکاتهم فرمایي چې په دې علم کې کوم خواږه پراته دي که دا د بازار خلکو ته پته ولګي دا څه به پرې فهمدي لپاره ولی دا تاسو بخیلان یاستئ چې تاسو دا خلک نه خبروئ نو دا څوک دنیا څوک خبرول په موږ تاسو لازم نه دي چې په دې خبرې پوه کړو چې دې کې خواږه دي د دې پوه کول او په دې خبره رسېدل چې دې کې خواږه دي دا ډېر ټیم دي دا زموږ سره غیم نه ماني چې دې کې خواږه دي دې کې څه شي دي وجواب د دې دا دی چې دا منع د هغه کار یکون چې دا کېږي دا حق د چا دی د مانع دی په تحقیق سره دا ثابت شوی دی په ادله او قطعیت باندې سخا د الله تعالی چې څوک یو شی زمینی کوي دا خو د مانع حق دی دا تصفیه ما سره دي چې تاسو له در کوم صحیح کار دی که نه در کوم ما حق دی زما باندې زه فرض خو نه ده که تاسو د دا تصفیه دا فرض ده را باندې هلکه نه ولې په هغه دا فرض ده چې تاسو ته به نعتونه وایي په تا که دا فرض ده څه به دې ته نعت وایي کړي ومنله خو نعت درته ووایي که ویې نه منله ته وبیا نه دا منع خو حق د مانع دی منع د ما یکون حق د چا دی مناسب د مانع دی چې هغه منې کوي یو که تالی در کوي ستا حقونه دی چې لکه ستا اوس حق دی چې هله مال یې راکه هله مال یې راکه اوس په دغه بار کې چې کوم دی یو ځای روان دی او خرګاړی چې چلی سخت غریب دی نو او ستا سره په جب کې چې کوم دی 3000 روپۍ در سره دي د هغه سره نیمې کې نو دا خو د هغه دپاره ډېره اصلحه خبره ده په دې سره ډېر ښه وکړه د ګوتۍ پیسې را سره کمې وي د غلو د ګوتۍ پیسې دې راله پوره کړي دا ول اصلاح ده نو په تا واجب ده چې ته بیا وله ورکړې او خو دې دا یې وسم کېږي ځکه چې تاسو 3000 دي هغه څه بیا نیمې که 2000 دي زر وله ورکړې هغه څه بیا نیمې دا په تا باندې څه واجب نه ده منع د ما یکون حق زمانه او ثابت شی دا خو ګوره دی او اسی دغه کوي دا دلایل عقلیه جنگي یا لکه نقلی دلایل سره د خدای سخاوت ثابت دی وقد ثبت بالادله القطعيه كرم د الله تعالی حکمت د الله تعالی علم د الله تعالی په عواقب باندې یکون محض عدل دا محض عدل دی یا حکمت دی دقه د خدای عدل دی چې چاله لکڅ ورکړي دا عدل دی چې نیری ورکړي دا عدل دا ټول دنیا خلق راوالي جهنم ته ورغورځي دا د خدای عادت دي ته څوک بې انصافي ویلې هېڅوک دې ته بې انصافي ویلې
نشي. ولی مولا صاحب دا دغه دا دی دغه دی کې دغه دی کې بار ته وځه وغه یو سپین کاغذ نه قلار یو جاز صاف کړه صاف دی کو به یې وش کوه. نو موږ به ته وایو چې ته ظالم ولې دې جاز وشله. دې ته خدای وایي چې لکه دا ستا خپل عدل دی ولې خپل کاغذ دی په خپله دی باغې نه جاز په خپله بخوارۍ باندې جوړ کو او په خپله دې وشله. په دې کې ستا سره چا څه کار او تاسو چې کوم دغه در سره دی نو سکوټر در سره دی نو سکوټر ته تیل ورچول او نه ورچول دا دواړه ستا عدل دی. که ورچوي او که نه ورچوي بیخي ودرې چې اوس ولاړ اوسېږه ځه ولاړ اوسېږه ځه. نو څوک ویل شي که دا ستا عدل نه دی. عدل دی حکمت دی. ثم لیت شعري دی عرب هغه ځای کې وایي چې لکه کاش چې دا خلک به دې خبره پوهېدلې څه د معنا د وجوب د شی په الله تعالی باندې. وجوب خو دې طریقې چې په ما باندې مونځ واجب دی نو که ومې نه کړو نو سزا به راته میلاو شي. نو خدای که یو کار ونه کړي نو سزا به له څوک ورکړي؟ څوک شته؟ څه د معنا د وجوب د یو شي علی الله تعالی اذ لیس معناه ځکه نه د معنا د استحقاق د تاریک د دې د ذم او د عقاب. موږ ولې مذمت ویلی شو عقاب ورکوي شو وهذا ظاهر وهو ظاهر او ولا لزوم نشته د سدود دي ان خدا الله په هیڅ په دې شان چې قادر نه د ترک نه بنا ان د وجه د بنا نه په استلزام د دی باندې محال چې دا محال د صفح نه یا د جهل نه یا د عبس نه یا د بخل نه او نحو ذلك ځکه دا رفض د پاره د خیادی د اختیار او مد فلسفي ظاهري العوار خالده دا چې موږ شو کولای مونږ چې خدای پاک دا اصلاح للعباد د خدای باندې واجب دي کو خدای پاک دا واجب کارونه کو موږ به مذمت بیان کو دی وای چې مذمت یې نشو بیان عقاب ولور کو دی وای چې عقاب ولور کولې نشي. نو دسم نشو ویل چې لکه خدای پاک د دین لاچار دی خامخا به دا کار کوي ته دا پکې چالو کنو دا بیا ته وا مکوه چې دا چالان دا به اوا کوي دا وا د په نه کول د په اختیار کې دسی خو موږ نشو ویل چې الله باندې دا اصلح واله د عبد د پاره به اختیار لري ځکه چې موږ خو مخکې نه دا ویل چې الله د اختیار مالک دی. موږ په دې قول وکړو بیا خو موږ هغه فلسفي ته لاړ شو چې ظاهري ده او خالي ده د شریعت نه هغه فلسفه چې غواره ده خالي د شریعت نه هغې پسې څوک ځي لیونی که غروغي لیونی کن نشته دی لزوم د صدور د دې اصلح عنه د الله پاک نه بحیث په دې شان باندې چې الله قادر نه دی د ترک نه لکه پکې چې قادر نه دی په ترک دا وا باندې بنا د وجه بنا نه په استلزام د دې باندې محال چې دا مستلزم دی محال لره د وجه د صفح نه یا د جهل یا د عبس نه دې کې بل دوی مدار چې د دې بنا په استلزام د محال راځي د صفح یا د جهل بس دا درې وند الله پاک په ذات کې محال دی. ولی محال دی یعنی خدا سے خو نه د خدای تصلح معلوم نه دی صفح دا یا جهل دی یا دا دی چې دا اصلح وته بس کار کوي نه دا او یا بخل کوي اصلح وته معلوم دی خو نی ور کوي نه او نحو ذلک ځکه دا خو رپس شو پر خصوص شو د پاره د قیدی د اختیار او دا میلان دی فلسفي ظاهري العوار چې بیخي خالي د شریعت نه. ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا. ها امتحان ټول ورکړیو